هیپی فقیر حاجي میرزا علي خان د هغه تعلق د طریخیل قبیلې سره و چې د ورستو په هیپی فقیر باندې مشهور شو. هیپی فقیر د شروع نه د طبیعت نه یو نرم مزاج درویش مخلص انسان و. هیپی فقیر د شروع نه د شوق د دینی تعلیم سره و. د هغه خپل شوق پوره کولو لپاره د بنو مدرسې کې داخله واخیسته، نو هلته کې هغه خپل تعلیم شروع کړ. نو خپل تعلیم یې هغې ځای نه پوره کړ. چې کله هغه خپل تعلیم پوره کړ، هلته کې دیني تعلیم هغه پوره کړ، په دې وخت کې د ازادۍ چې کومې نارې وې هغه هم لګېدلې. د ده کمانډینګ د ده تحریک هغه ځای نه شروع شو چې چرته کې یو هندي جلکې مسلمانه شوه، د یو مسلمان سره واده وکړ، نو انګریزان ورپاڅېدل، هغه جلکې په زور باندې راواخیسته او هندوان ته واپس ورکړه. په دې ځای کې خو هسې هم د مسلمانانو په ذهن کې سپیشل د پښتنو په ذهن کې مړه د خپلې خاورې حفاظت او انګریزان په دې خاوره باندې نه برداشت کول، هغې مزاج طبیعت جوړ و. خو دغه خبره نه لکه نور هم اور ته یې پوکی ورکړ. نو په دې ځای کې حاجي میرزا علي خان د دې خلاف تحریک شروع کړ چې دغه خبره ورو ورو ګرمېدله. نو د حاجي میرزا علي خان سره کسان راغونډېدل. 1933 کې په خیسور مقام باندې انګریزانو د ده خلاف جنگ شروع کړ. په دې ځای کې چې کله د خیسور په مقام باندې د انګریزانو او د هیپی فقیر د لشکر په منځ کې یو سخت جنگ وشو، یو سخت جړپ وشو. په دې جړپ کې هیپی فقیر انګریزانو ته یو ټف ټایم ورکړ، یعنې یو سخت وخت یې ورکړ. هغه جنگ د هغې دپاره یو غضب و. په دې جنگ کې د هغه غټ غټ افسران او فوجیان هغه د هیپی فقیر د لاسه مړه شول. هیپی فقیر په دې نه بعد د بنو نه، د میرانشاه نه، د وزیرستان نه، د ډېرو علاقو نه خلک راغونډېږي او د دې سره ګډېږي. خو چې مونږ هم ځان غازیان جوړول غواړو. اوس د هیپی فقیر ډېر مشهور شو. حاجي میرزا علي خان غوښتل چې زه خپل پښتون قام منظم کا، یعنی خپل پښتون قام یو ځای ته راولم او سره غونډ یې کړم، او دا انګریزان چې زمونږ په خاوره باندې دي دا د دې ځای نه لرې کړم. هغې دپاره انګریزانو د ده خلاف فوج راولېږه. چې کله یې فوج راولېږه نو په هغې کې د هغه چې کوم کمانډینګ افیسر و هغه یو سیک و. نو هغه چې کله راځي نو حاجي میرزا علي خان یو ګوډه سوار هغه ورځي، د حاجي میرزا علي خان خط وړي. نو هلته کې په خط کې حاجي میرزا علي خان ورته لیکي چې زما جنګ د هندوستان د خلکو سره نه ده، یعنې که هلته کې سین د هغه هندوستان کې زما جنگ د هندوستان د خلکو سره نه ده، بلکې زما جنگ او جړپ چې کوم ده هغه د انګریزانو خلاف دی. ته داسې وکړه چې د دې ځای نه واپس لاړ شه. زه نه غواړم چې زمونږ تاسو منځ کې جنګ وشي. حالانکې هغه یو سیک و، خو هغه نه غوښتل چې په دې خاوره دا هندوستان خلک په ځای چې مونږه انګریزانو انګریزان چې کوم دي هغه مونږ غلامان جوړ کړي یو، د هغې نه خلاصوالی وکړو، نو زما د لاسه هندوستان خلک نشي. خو هغه سیک هغه خبره ونه منله. نو چې کله یې نه ومنله نو هغه راپاڅي، بیا د دې په منځ کې یو غټ جړپ کېږي، نو سخت جنګ کېږي. بالاخر په 1934 کې انګریزانو د هیپی فقیر د گرفتارۍ دپاره هغه د اسرولو دپاره یو غټ جنګ چې کوم ده هغه راودرو. وایي چې دا 3 ورځې تاریخ لیکونکي وایي چې دا یو غټ جنګ وشو، 3 ورځې جنګ وشو مسلسل. وایي په والي ورځ کې د انګریزانو د سره د غټو غټو افسرانو 300 کسان او یو ځای باندې د هغه چې کوم دي مړه شول. د هغې سره سره د دې افسران هم مړه شول. وایي په 2مه ورځ د دې مالي هم او ډېر غټ نقصان وشو، جاني هم او مالي هم ډېر غټ تاوان دې ته ورسېدو. په تاریخ لیکونکي وایي چې په 3مه ورځ باندې د انګریزانو سره د افسرانو 700 کسان هغه چې کوم دي هلاک شول.
ورسره د هغې چې کوم نور اصله سیستم یعنی نقصان هغه د دې نه هم زیات و. د دې نه بعد انګریزانو ته پته ولګېده چې په دې وخت کې اوس په هغه وخت کې جرمني هم د برطانیه خلاف لګیا وه. نو هغه هم غوښتل چې انګریزانو ته په هندوستان کې یو داسې دښمن وي چې هغه په هندوستان کې دې ته شکست ورکړي. نو انګریزانو میرزعلي خان د خپل سر درد وګڼو. نو 3 ورځې جنگ نه بعد نو انګریزانو خپل فوجونه راوستل په دې باندې اټیکونه شروع کړل. نو حاجي میرزعلي خان خپل مقام خپل مرکز په ګورویک کې هلته کې جوړ کړ. نو چونکې دا غریزه علاقه ده دلته کې چک چک غرونه دي په دې ځای کې دا پناه واخیسته او دلته کې د داسې سیستم وکړ چې دې ته د انګریزانو سیستم ورته نه برابرېدو په هغې باندې اټیکونه کړي ول. نو هغې دپاره حاجي میرزعلي خان د دې ځای نه به په دې باندې اټیکونه کول. په 1937 کې د رزمک نه مخته توده چینه د دې په مقام باندې د غرونو په منځ کې وایي چې د 15 افسرانو سره د 75 کسان سپایان چې کوم دي د هغې نور فوجیان وي په هغې باندې د غرو په منځ کې اټیک وکړ. وایي د 45 منټ کې نه د هغې کامې تمام مقصد چې هغه کسان یې مړه کړل. حاجي میرزعلي خان به د هغې نه تشکیل کوه. نو انګریزانو ته به یو ټف ټایم ورکوه. انګریزان د هغې نه بالکل تنګ راغلل. نو چې کله انګریزان د دې نه ډېر سخت تنګ راغلل نو هغه افغانستان ته په هغه وخت چې د افغانستان کوم بادشاه و هغې ته خواست وکړو چې زمونږ او د حاجي میرزعلي خان په منځ کې روغه وکړو او دا هم ناکامه شول. حاجي میرزعلي خان غوښتل چې هغه زمونږ په خاوره پاتې نه شي. هغې نه بعد د حاجي میرزعلي خان دور په دغې رنګې ښه زبردست روان و. حاجي میرزعلي خان غوښتل چې زه په خپله خاوره خپل امن په خپله خاوره خپل اختیار د څرنګه زما د یوټیوب د چینل نوم دی په خپله خاوره خپل اختیار. ته په اردو کې دا سرچ کې په خپله خاوره خپل اختیار ته به یوټیوب چینل هم راشي. صحیح ده. نو حاجي میرزعلي خان په دې ځای کې د سوات په وخت کې د سوات قوم یو افیسر و د پېښور چې کوم افیسر و خپل مخصوص هغه کمانډیټ وي هغه هم راغل. هغه د دې روغه کوله. حاجي میرزعلي خان ورته وویل چې نه خپله خاوره خپل اختیار انګریزان چې کوم موجود ده هغه مونږ په خپله خاوره بقایا نه برداشت کولی شو. هغې دپاره پکار دی چې دا زمونږ د علاقې نه لاړ شي او دلته کې مونږ خپل یو نظام جوړ. نو دا زمونږ سره د حاجي میرزعلي خان ډېر غټ تاریخ دی. مونږ تاسو کانګرس په برطانیه ته لاړ شو هلته کې د هغې تاریخ تر اوسه زمونږ په لاسونه نه راځي. ډېر غټ تاریخ یې تېر کړی ده. دا یو مختصر غونې تعارف دا یو مختصر غونې ته یې وبوله چې په 100 فار ایگزامپل د 100 صفحې چې مونږ یوه صفحه راخیستې د هغې تاریخ و د 99 صفحې چې کوم ده د هغې زمونږ د هغې چې کوم انټروډکشن ده تعارف ته هغه زمونږ نه پاتې. خو دا زمونږ سره مختصر غونې تعارف و د حاجي میرزعلي خان چې پی فقیر باندې مشهور و. انشاءالله دغه سیریز ما شروع کړی دی چې زمونږ پښتانه ته چې څومره هم پښتانه دي هغه ته پته ولګي چې زه به په مستقبل کې زما فیوچرز زما پاس څرنګه و زما آبا او اجداد ما دپاره زما د دې خاورو دپاره څه کړي دي هغه څه اختیار کړي دي هغې دپاره چې زه هم د خپل فیوچر مستقبل لپاره غټ کارونه وکړم او ښه کارونه وکړم. د هغې دپاره نیکسټ ویډیو ته بیا